خو د باور که سبا یې وجني پښتون د امن نوم اخیستی خامخا یې وجني او ښکلې ډرامه ده خو د یو کردار یې ډېر خفه کړم ګوره پښتون چې پکې وجني په رښتیا یې وجني نوره ټوله ډرامه ده خو صرف چې کوم د پښتون د وژلو لار ده نو هغه پکې رښتیا ده زه به په یو عمر کې په ولي باغ کې ډېر ناست وم نو د ولي بابا سره ولاړم څه مېلمانه راغله هغې ته مې تپوس کولو چې بابا دا پښتانه په څه مري بابا ورته په دوو ټکو کې خبره وکړه ورته یې ویې بچې دا وله په کونه کې اسلام منډي نو وژني یې بیا به زه نه یم او تاسو به بیا به یې ولې له کونې نه وباسي نو بیا به یې وژني دا بهانه ده د پښتون د وژلو نو خلکو به وي مختلفې فتوې پې لګولې چې دا دي او دا دي او دا دي زه یو څلور ورځو له سوات ته تللی وم نو ما ته هلته کې خلکو وي چې د ایوب اشاري ملګرو د هغې رشته دارو چې یاره جي دا پرویز خټک خو د نوښار دی دا ذاتي طور څنګه سړی دی او څنګه چل دی او د ده څه پوزیشن دی نو ما ورته یې زه ته یو خبره کومه موږ چې فصل وکړو که نه او کامیاب شي نو پکې یو ګوډاګي ودرو او چیرړو والا پکې ودرو هغه ډانچه غوندې هغه چې را ګیدړان میدړان او د پیشوګان نه راځي ویم په ایمان چې به دقه شی دی نور څه نشته د هغه چې کوم زه حیران یم چې یا خو د هغه ټول خلک بې غیرته شو چې عمران خان پسې ځي لکه کوم هغه کار دی چې پښتانه پې یو بل وجني هغه ټول کارونه هغه وکړل او بیا هم داسې پښتانه شته چې په هغه پسې روان دي